غزنوی په لار را روان دی یو انت و خزه ولاړه ده غزنوی ته وایي ته څوک یې او ورته وایي زه محمود غزنوي ما ورته وایي که ستا په نوم کې محمود نه وی ما به ستاسې دین قبول کړی وی خو ستا په نوم کې محمود دی وی زما دین څنګه قبلې وی ما به ستا حکومت منلی وی خو ستا په دین کې محمود دی غزنوي دې طرف ته ولاړ دی ایاز ته وی اے بچیا نن پاسا تا ته په دې ټیم باندې بل بهترین عمل شته دی نه دی چې ولیدل ایاز ته ایاز په سترګو رانغی ایازا یو آواز یې وکړو مرګرو ورته ویلي ایاز په منډه باندې ووتلو تا سره چا خبرې کولې هغې ځای ناسته آواز نه بعد څه آواز واورېدلو تا ته ولیدل نور په موږ ور باندې پوه نشو تورې واغسته نه ایاز ما چېرته لېږلو ایاز څه شو غزنوي بار بار ورته وی جی پته ونه لګېده خفه شو غزنوي ناګهانه وینو باندې سره توره داسې نیولې ده یا غزنوي وره زه ستا په طبیعت باندې پوه شومه زما دې په رب د کعبې قسم وي ما ویل چې غزنوي څوک مخ را اړوي ما به یې سر لاس کې راوړی د محمود په نوم باندې ایاز د غزنوي حکم ته انتظار ونکړلو او د نبی علیہ السلام په ذات دومره قرباني وکړله د شپې رسول الله خوب ته راغی و غزنوي ایاز باندې مې سلام وایا ایاز غزنوي تا چې ولیدل ما د ستا طبیعت نه دا معلومه کړه چې د دې باره کې ته ولی یاد ساتي یو سره انکار کوي ټیم به ورکې خو ذات رسول الله ته نوم د رسول الله ته چې په سپکه چا لیدلي ختمویه قتلویه غورځویه ځمکې ته مه پرېږدئ دا پلید دی او دا پلید د ځمکې نه ختمول پکار دي غزنوي هغه سړی ایاز ته یو اوښ انعام کې ورکو یو ورته اس انعام کې ورکو یو ورته د ذات خپله توره لاس کې ورکړه سردار کونین شپه کې خوب کې ورته ویل ته خو ورته توره ورکې زما د خوا نه دا پرچه ورکه چې په حوض کوثر کې به زه انتظار کوم عزیزانو خبره دا ده نن په ذات رسول الله حمله وشوه موږ اوده پراته یو قسم دی په دې انډیا باندې یو اعلان جنگ پکارو چې مسلمانان ټول حکومتونه را اوچت شوی وي او د دې نه داسې جواب دا وی دا خو ښځه هلکه د دې ښځې ته خولې ته اور ور واچوه زه ستا باطل دین پورې نه خاندم ته زما حقیقي دین پورې ولې خندا کې تاسې مرداران د اوښې د غوا متیاز اسکئ تاسې مرداران هغه چې تاسې ورته خدایان وایي په خوله کې ورته ګنده متیازې ورړوئ لاندې ورته لوښي ښودلي تاسې هغه ګنځ کوئ موږ تاسې پورې نه لګو زما ذات ته آقا پورې ستا څه کار دی نو غرض مې دا دی چې علي شیر خدا وایي زما اوښانو تلوار شروع کو زما اوښانو وی نبی علیہ السلام چې څو اوښان حلال کړل دم یې وکړه وی چې کله حضور پاک علیہ السلام کېناستو علي شیر خدا وی صحابه کرام راغلل یو صحابي مبارک خپل صادر راواغستو لنګ احرام او هغه د سردار کونین صلی الله علیه وسلم چهره انور سره ولګولو صحابي ته وی دا خوله د الله په نیز باندې پس مکه د چانه غورځي دو ټیم کې کله چې زما امتی ساروی علالی دا غي د تندینا خوله پریوزي بل څوک دی ورته دا خوله نه پاکئ ځکه په ورځ د قیامت باندې به دې خولې نه د مشکو د عنبرو بین روان وي چې د
قربانی کون کی د تندین پریوتل اوخکا د خدای په نس باندې الله ته محبوب اوخکا دادا اصحابی ته پرې د چلان دی بروزی علی شیر خدا وی مونږ دا خبره کوله یو صحابی د نبی علیہ السلام لاس مبارک زور کولو دا څه لګا چاپی ورته کوله وی زما د اوخی پړه اوشکی دلو اغه اوخه می چې ما اغسطی وی 37 اوخانی می اغسطی وی یو پړه اوشلولو زما دی پرب د کعبه قسم وی اغي اوخی تما قتل چې په ډونګو را روانه وا خپل سر مبارک راوړو مخې د آقا مبارک ته پزمکه ولګولو او سرداری کونین ته پسترګو کې لیدلا ما ته اے علی اوخی خلق وی ورانه کوي خلق وی اوخی ورانه کوي وګورئ ستاسو اوخوتا کمی چې الله تروانی دی دا الله حکم داسې منی نه سر خوځي نه لکۍ خوځي نه خپه خوځي سردار کونین می چاړه پناستر واغستا اوخ څومره زورور شه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام می کلا چې چاړه اوخی باندې کې خدلا قسم بالله علی شعر خداوي چې دغه اوخ په خوځول مالی دلی ندی فهم اونو خوځولې اسی دا تحدیث بن نعمت درته چې پروس کال دې زنه لاړم نو قربانیم کولا مې سروي اغست نو ډېر برانو ډېر زه ورانو تیزو قسم در تخرم چې کلا مون سم لولو ما به چاړه کې خدلا تاسو په خدای باور کاغه سروي ځان خوځول یاره زلک شکمنو باندې شم انسان دی بعض وخت ما څنګه جلې زنه شي ستنه ورته چاواله وا وګدل نشي ستنه ورته نو ما خاندم او نن می جا واقعا اولیدل ما هو کله چې د الله د رضا د پاره وي سارویم په خپل مړی چاړه فخر سره غني بیا په دې فخر کوي نن عزیزانو زمونږ استاد قربانې نه په دوه شیزونو باندې دي یو سیز دا دی چې منګه قرباني کو نو بیکارس قرباني کو